دا د علی ابن مدینی رحمت الله علیه صفحه دا 68 عطا شامی دا یو راوی دی چې د ذکر کوي علی ابن مدینی قال علی وی علی ابن مدینی عطا شامی هو اندی عطا ابن یزید. عطا شامی نه مراد علی ابن مدینی چې عطا ابن یزید دی لأنه کان یسکل رملتا ځکه د پر رمله کې بیت المقدس په میس کې وکړی دی هغې ته رملې پالته وسیل وکان عطا ثقة اور عطا ثقه. دا خبره امام موزی نقل کړه په تهذیب الکمال کې او یو عطا سلمی دی لکه لیکن حق خبره عطا شامی دی پیش لکنه نو دا دو دی نو دا دین مراد دا دویم دی. اوس د باره کې وایي چې روان الناس د ډېرو خلکو روایت کړی دی محدث دی و سهیل بن ابي صالح و ابو عبید صاحب سلیمان بن عبد الملک و روان هو خلال بن میمون الرملی. رمل چې دی کنه دا بیت المقدس کې یو ځای دی لکه هلال بن میمون بعض ویل چې دا رقی دی او ثواب دا دی چې درست خبر دا دی چې دا رملی دی پیش لکنه او دغه تصحیح ته استاد حبیب الرحمن العظمی رحمه الله دغه ته اشاره کړ د شکر الله له الله دغه قدردانیو کې دا د دیوبند ډېر غټ عالم حبیب الرحمن العظمی او ډېر لوی مصنف او په حدیث باندې ډېر لوی کار کړ دی لک. وقد لقي عطا ابن یزید اصحاب النبی او د ملاقات شوه د عطا ابن یزید چې هغه صحابي نبی دی. لقیا ابا ایوب ملاقات ابو ایوب سره شوه دی ابو هريره سره شوه دی و ابا سعید خدری سره شوه دی. ابو سعید خدری اصل نوم مالک بن سنان دی ها و تمیم تمیم داری سره شوه و ابا شریخ الخزاعی سره ولا ننکرو امنګ انکار نه کوي یکون سمع من ابي اسید چې د سمع ابو اسید نشدا. بل راوی دی یسیر بن عمر قال علی ابن مدینی وی ها یسیر هذا ابو عمر بن اصحاب عبد الله بن مسعود د عبد الله بن مسعود په شاګردانو کې دی او د روایت کې اهل کوفه والا او اهل بصره والا وکانو یورف بالکوفه د معروف په کوفه کې بدینم سره یسیر بن عمر او په بصره کې یسیر بن جابر یعنی چې کله د کوفه کې ان ته خلکو یسیر بن عمر وی او چې بصره کې یسیر بن جابر. نو دا ګوره راوی ته محدث ته دا پته لګي محدث هغه جوړیږي چې اغلا مطلب دا په تاریخ باندې عبور وي پر راویان باندې عبور وي چې دلته ملاقات کړی دی د راوي سره یاد دی کړی دی استاد نه سماع شي یا نشتی یا د مسکم څومره ګیپ دی نو ځکه هر محدث مورخ دی او هر مورخ محدث نه دی لکه نو ګوره دته ګوره پته ولګی دا چې په کوفه کې د نوم یسیر بن عمر په بصره کې یسیر بن جابر نو دا شی دا کمال دی لکه او دا خبره اورده المزی ملخصا فی تهذیب الکمال 773 صفحه کې اغدا خبره ذکر کړه. فروان هو من اهل الکوفه د روایت کې اهل کوفه والا هغه څوک مصیب بن رافع و ابو اسحاق الشیبانی و قیس بن یسیر ابنه چې د زوی دی قیس هغه د روایت کې روان ابيه هغه خپل پال نه ورکه چنو کسا وېسن چې هغه چې واغستو اوس تا قرنتا صوبین دو کپڑے من العری د عرینا د عریتنا یعنی مطلب څه دی چادر وتا یعنی مطلب شیشه دی میلاو شو اور هغه وتا او چلو دا اوس قرنی چې پتابینو کې ډویلې بزرگ ته شوی دی لیکن فضل کمال لحاظ سره او سید بن مسیب ته کوچت ویل دی ناغه په اعتبار دی علم سره ویل دی ناغه په علم سره اوچت ته او ایسه کرنی په تابعینو کې بدغه سره په کمال او فضل او په تقوا سره اوچت ته دي دواړو کې دا فرق ته ها. دویمه خبر اوس دا دلته چې محدث لدا پکار دی چې دراوی پہچانو کی چراوی پہچانو نه کی نو بیا به د ګډوډ شکار کی یا دا کم یو راوی د سر ملاقات شو یا نه لقا شو یا نه شو بیا دغه روایت کوي یا نه کوي بیا دې په میس کې تاریخ سره تاریخ د پته لکه نو محدث لا دا ضروری لکه. وروان هو د روایت کې اهل بصری والا محمد بن سیرین و ابو النضر واقع بن صحبان. محمد بن سیرین به تاسو پیژنئ دا چې د یو څو کسانو دا خالد بن ولید په عراق کې عین التمر باندې حمله وکړه. عین التمر یو خاص علاقه وا هغه امام خالد بن ولید رضی الله عنه فتح کړه چې فتح کړه نو چا وته وی چې دلته چې د غوم دی لکه یو چرچ ته او په هغه چرچ کې طلبا دي عیسایانو نو چې چرته لاړل نو خالد بن ولید چې وکتل نو په جنگ کې شامل نه وکنه نغه ته تاسو کوي هغه موږ سبق وایو څه سبق وایي موږ د عیسی علی السلام پیروکار په هغه ایمان راوړل سبق وی خاخه نو خالد بن ولید آزاد کړ چې آزاد کړ
نو دی خلکو اسلام راوړ په دې کې څلور کسان ډېر اوچتو خطر یو دا سیرینو پکې د عیسایان نو لکه نو د په نسل کې بیا یو لور راغله خبسه بنت سیرین او څلور زامن راغله ټول علما او محدثینو یو یسار پکې یسار چې د کنه محمد بن اسحاق بن یسار چې هغه امام یعنی مغازی دی امیر المؤمنین فی الحدیث دی په حدیث کې ډېر پیدا دی هغه یسار چې دغه په اولاد کې چې دی محمد بن اسحاق راغی او دا رنګ چې د په دغه کسانو کې چې دی یو دغه راغی لکه موسی بن نصیر نومیو نغه موسی بن نصیر چې کوم لکه د طارق بن زیاد چې مولا ولکه نو دا خلک چې دا ټول چې کنه د په عین التمر کې په لړۍ کې راغلیو په چرچ کې نو دوی اسلام راوړ اسلام راوړ چې وروسته چې دی لوی کارنامې وکړل لوی خلک پیدا کړ و ابو نضر او واقع بن صحبان ابو عمران جونی و زراره بن ابي اوفا و انما علمنا او موږ ته پہچان دی چې یسیر بن جابر ما ته وی چې یسیر بن جابر به ته په بصره کې وي او یسیر بن عمر به ته په کوفه کې وي او یسیر بن عمر دی لن شعبه يروي احاديث ابي اسحاق ځکه شعبه بن حجاج بن ورد الاتقي آیا د روایت کې د احادیث ابي اسحاق شیبانی کله سن فیقول بیاغه کې وي یسیر بن عمر نو د الته چې کله بن یسیر بن عمر وته اچھا ته اسیر بن عمر وي صحیح ده کنه وقال القاسم بن ربيعه قال علي القاسم بن ربيعه بن جوشن الغطفاني ثقه دا ثقه روان هدن روایت کې ابو ایوب سختیانی خالد الحذا ته ځکوي چې د موچی سره کې ناسته خوا کې خان دانه چې د موچی کار کاو او حمید الطويل و عین بن عبید الرحمن وغيرهم او بل چې ابو المتوکل دی قال علي بن اسم ابي المتوکل علي بن ابي داود دی من بني ناجيه نه دی من انفسها اغه دیغه ناجیه قبیله سترک ته او د روایت کې قتاده بن دعامه سدوسی چې مشهور رونو علي بن ابي علي الرفاعي اسماعيل بن مسلم العبدي بكر بن عبد الله المزني وحميد الطويل وعلي بن زيد وابو قيل وغيرهم وكان ثقة او دا ثقه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.